دی وجنه موضوع ډیره زیاته اوږده ده، وخت پوره دی، خو په اخر کې ورته دا وایم چې دا پاکان، دا اولیاء، شیخ جنید پیشاوری رحمت الله تعالی علیه، تاسو په ذهن کې وا دلته راځي او خپل مرادونه ربنا د د په وسیله باندې غواړي. والله دا داسې صاحب دی، دا یاد لرئ چې دې ته ویل کېږي دا ته سرحد، او بیا په سرحد کې د ټولو مشایخو د ټولو اولیاء سردار دی دلته، او قادریه شریفه چې دی د مبارک سرحد لره وړې ده، دومره لوی صاحب. او بیا د ده په نوم باندې شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه، دا اخرنه یو لنډه خبره ورته کړم، دا واورئ، دا هم ډېره د ایمان والا ده. شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه به وعظ نه که، بیان نه که، ډېرو خلکو ورته وي چې بیان کړه او فلان کړه او دا کړه، بیان نه که. آخر کې ورته خپل مرشد پاک فرمایي عبدالله سری سقطي رحمت الله تعالی علیه، دا یې مامام دی، دا یې مرشدم دی، او دی مبارک شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه د خلیفم دی. خپل مرشد را وغوښته ماما، دا وعظ کړه، نصیحت کړه، ته خو عالم دین او ستا وعظ او نصیحت ډیر زیات خلکو خوښ دی، خلکو ته به ډیره فایده ملاوږي. دی ورته فرمایي چې قربان تاسو موجود یې، نو بس تاسو چې موجود یې زه وعظ نشم کړی، په دې باندې ځان تر خلاص که. واپس راغی وعظ یو نه که. شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه وی چې کله چې شپې اوده شو، رسول الله مبارک له په خوب کې راغی. شیخ جنید بغدادي ته فرمایي چې تا د خپل مرشد حکم وکړه چې وعظ وکړه، ته ولې وعظ نه کړې؟ وعظ وکړه، ستا وعظ خلکو خوښ دی، تاله ډېر خلک راځي، ډېر په مینه باندې راځي، وعظ وکړه. ورته فرمایي قربان زه به وعظ شروع کوم. بالکل دی مبارک فرمایي زه څنګه سحر مونځ ته راوچت شم، په جومات کې ودرېدم او ما وعظ شروع کړ چې پیغمبر علیه السلام په حکم کې چېرته تاخیر را نشي. وی چې سهار وختي دومره خلک راله، دومره خلک را جمع شو. شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه وعظ شروع کړی دی، دنیا مجمع کېناسته. وی چې کله چې مجمع ختمه شوه، دا پاکان خلکو څه چې په زړه وو ایه په خوله وو. دی مبارک فرمایي وی چې ما په زړه کې یو خبره راله چې کله ما وعظ ختم کړ، خبره دا راله چې زه وی چې ما زړه کې وي چې کیدی شي زه به خپل مرشد نه بهتر یم، کیدی شي زه به عبدالله سری سقطي نه بهتر یم، ځکه چې رسول الله مال راته په خوب کې او ما ته وی چې وعظ شروع کړه، زما مرشد له به راغلی وی، هغه ته بې ویلي وی چې شیخ جنید بغدادي ته ووایه چې وعظ شروع کړه. وی چې دا خبره زما په زړه کې راله چې زه به ګوندې لږ بهتر یم. وی چې کله چې دا خبره ما په زړه کې راله، وی چې زما د مرشد دربار نه یو مرید، یو شیخ، یو خادم راغی، وی چې راشه صاحب د غواړي، عبدالله سری سقطي د غواړي. وی چې کله چې زه روان شم، شیخ جنید بغدادي فرمایي او ورسره کېناستم، وی چې مرشد پاک راته وفرمایل عبدالله سری سقطي رحمت الله تعالی علیه، وی چې شیخ جنید بابا رحمت الله تعالی علیه وعظ د شروع که چې رسول الله درته ووي، چې رسول الله درته ووي وعظ د شروع کو، چې ما درته ووي وعظ د نه شروع کوه. دی مبارک فرمایي چې ما ورته وفرمایل چې والله رسول الله راته ستا نه ووي چې د ده د وجې نه شروع کړه، عبدالله سری سقطي د وجې نه شروع کړه. وی چې کله چې دا خبره راته وکړه چې رسول الله د وجې نه وعظ شروع کړه، وی چې ما په زړه کې وي چې دا خبره خو ما چاته نه کړې، چې ما ته رسول الله ویلي دي چې وعظ شروع کړه. عبدالله سری سقطي څنګه خبر شو چې زه رسول الله مبارک مال راغلو؟ وی چې ما تپوس تر وکړ. شیخ جنید بغدادي فرمایي دا یې د مرید خبره ده، بله یې د مرشد خبره ده. وی چې ما تر تپوس وکړه قربان تا ته څنګه پته ولګېده چې ما ته رسول الله فرمایلی دي چې وعظ نصیحت شروع کړه؟ دا خبره ما هیڅ چاته نه ده کړې. وی چې مرشد یې راته وفرمایل عبدالله سری سقطي چې ای جنیده بیګاره ته رب په خوب کې ووي چې شیخ جنید ته رسول الله لګلی. بیګاره ته په خوب کې رب وفرمایل چې شیخ جنید بغدادي ته رسول الله لګلی دی، وعظ به شروع کړه. وی چې کله دا خبره وکړه ما باندې وی چې یو هیبت طاري شو چې زمونږ مرشد پاک خو ډېر لوی مرتبې والا دی. وی چې بیا ما ورته چې قربان ما په زړه کې داسې خبره راغلې وه چې زه ډېر لوی یم، نو زه بخښنه غواړم، معافي غواړم. وی چې بیا به چې عبدالله سری سقطي ته ګوره څومره لوی سړی، وی چا به تپوس تر وکړه چې مرید
د پیر نه بهتر کېدی شي؟ عبد الله سر سقطی نه بچ چا پوښتنه وکړه وی چې مرید د پیر نه بهتر کېدی شي؟ وی چې د ورته وی چې آو وی چا به تاسو ته چې مثال وی چې مثال یې دا لګا شیخ جنید بغدادي زما مرید دی او زما نه بهتر دی.